على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف وایي الله. د ما معزز و محترم و مسلمانانو، نن سبا په هر کور کې پریشانی ده، هر زړه پریشانه ده. څوک چې خبره کوي یې چې موزه پریشان ده، زه مې خفه ده. اکثریت دا حال ده. علاقو کې پریشانی ده، په قومونو کې پریشانی ده، په ملکونو کې پریشانی ده. تمام دنیا د پریشانی نه ډکه شوې ده. د دغې پریشانۍ علاج موږ په خپل سوچ سره، خپل فکر سره کوو. مختلف انداز سره یې کوو، خو د هغې پریشانۍ موږ زیاتېږي، کمیږي نه. ډېر قانون مو جوړ کړو چې دا فلان کار قانون ده، دا فلان کار قانون ده. ډېر ترتیب مو خپله کې برابر کړو، ملکونه خپله کې سرونه جوړو کړو چې داسې وکړو، داسې وکړو، داسې وشي، بیا به داسې وشي. خو دا ټولو نتیجه موږ ته د فساد او د بګاړ نه بله څه نه دروتلې. که وقتي طور باندې لږ د فساد دفع شي، خو بل ځای کې دومره لوی فساد جوړ کړي چې بیا هغې نه زیات هغه فساد وي. لکه څنګه یو سړی ده، زکام بیمار ده، ډاکټر دوی ویل کړه، زکام خو جوړ شولو، خو دومره سخته بیماري بله ته ولګېده چې کیسه ته ولګېدو. که زکام خو جوړ شو، خو بله بیماري وي ته بې ولګېدله. نو موږ ته بیمارۍ باندې بیمارۍ لاګي. د دې موږ د علاج په خپل سوچ سره کوو. د دې بیماري څه ده؟ د تا زړه کې کومه بیماري ده؟ د تا په کور کې کومه بیماري ده؟ د تا په ملک کې کومه بیماري ده؟ د تا په قوم کې کومه بیماري ده؟ چې څو پورې هغه بیماري موږ معلومه کړې نه وي، د هغې علاج موږ نه شو کولی. بیماري باندې د معلومه علاج به څنګه کوي؟ بیماری نشاندهی د الله تعالی خپله کړې ده. فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په خشکی کې او په لوندې کې، په بر و بحر کې فساد پلو شوی ده. د دې وجه د انسانانو د خپلو لاسونو کمایي ده. د کوم کارونه چې کړي دي او کارونو دا نتیجه ده، او دا ډېره معمولي نتیجه ده. وټه نتیجه، لویه نتیجه یې وروسته روانه ده. الله تعالی فرمایي چې دا خو صرف د دې پرده لیذیقهم بعض الذي عملو، چې دا د دوی چې کوم عملونه کړي دي هغې بعض لږ وڅکو. د دې پرده ورڅکل کوو لعلهم یرجعون، چې دا الله ته واپس شي. بیماری معلومه شوه، چې د څومره چې د موږ په نقصان کې پرېوتلي یو. زړه مې بیمار ده، کور مې بیمار ده، کله مې بیمار ده، قوم مې بیمار ده، ملک مې بیمار ده، دنیا بیماره ده. د دې بیمارۍ وجه زه په خپله یم. د ما خپل عملونه، دې عملونو نه دغه شیونه جوړ شوي دي. د موږ عملونه په خپله دغه پریشانۍ جوړې شوي دي. د دې علاج د خپل ځان سیخول دي، بل سیخول نه. موږ بل سیخولو ته ټول ورځ لګیا یو، خو د خپل سیخولو ته موږ سوچ نه کړی زه خپله به څنګه ټیکېږم. هر سړی چې فلان کار ټیک شي نو زه به ټیک شم. نه، ته هر سړی چې وایي زه چې ټیک شم بیا بل ټیک ده، بیا ټیکېږي، خبره جوړېږي. خو موږ هر سړی په بل لګیا ده.
خپل کور ته دین نه راولو چې کور کې دین راشي مړه او کوشش کوو د ماته ډېر ماته محبوب ده ډېر ماته خوږ ده خو کوشش کوو چې د خپل کور نه بار بل پل روان کړو نو دا موږ خپل دین سره مخلص نه یو دا موږ دروغ کوو ته تاسو چې دا څو وخته مخکې غنم به شوي وي جوار به شوي وي اوس د غنمو ټایم تېر شولو چا به ګني شوي وي چا به غنم شوي وي چا مختلف سبزی شوي دي تاسو چې دې زکات وباسئ څومره یې وباسئ ټول ورکوئ بار ورکوئ که څه کور ته راغلی څه بار وباسئ چې ډېر ښه سړی وي هغه یې چې زه سمه وباسه که تپسونه کوي چې سلم یې ته ښیي نو له سمې ته لاس یې کې لسمه حصه تو کور ته راوسته راوړه لسمه حصه دې بار وباسله نه حصې دې کور ته راوړي دي یا د 19 حصې کور ته راوړي دي یوه حصه دې بار الله زکات ورکړې ده هغه پرې کریم څخه هغه کې به دې داندې کړي وي نو دین چې کوم د دین دپاره چې کوم د دین ته ټول چې کومه د بار وباسي کور ته نه راړي مطلب دا چې دا خلکو مردوړه کور نه وباسي مردوړه ټوله کور نه وباسي بل پلی چې نو تاسو موږ د دین نه ما چې خپلو دې کې موږ خپله رښتونکي نه یو موږ دا دین که په رښتیا خپل شم ګڼله لکه څنګه لارې کې خلک ګوري کور ته یې راړي چې په کور خو به راشي اور خو به بال کړو چې روپۍ کسي به دې کور ته راوړي وي بل پرې نه خطه کوي د دین ته ویلي بل پله خطه کوي د خپل کور ته ویلي نه راړي معلومه دا شوه چې موږ په زړونو کې دین قدر نشته دا موږ په دروغو باندې لګیا یو چې دا دین داسې ده او دین داسې ده دین چې دغومره شوي خو کور کې خیره وله که نه دغه وجه ده چې موږ په کور کې 10 تنه دینداره وي په ظاهر باندې 10 تنه دینداره وي یو کې بدماش وي بدماش مطلب دا چې هغه چې څه غوږ هغه کوي هغه زه واده کې تماشا راوله زه واده کې دا کوم هغه ټول کور نه چې ډېر دینداره وي نو کاڼه به وي نو چې زه نه موږ نه څو واده دې پاتې ده هغه یو تن خبره به چلیږي مورته یې وایي چې اوس د ویل دا مو چې هغه بېدینه چې کوم ده که نه هغه چې غلط ده هغه په رښتیا او غلط ده هغه په رښتیا او غلط ده او د بل دینداره چې کوم ده دا د دروغو دینداره ده نو ظاهره خبره چې رښتیا چې روش دروغ منډه وایي دا دروغ منډه وایي دروغ نو موږ په رښتیا دینداره نه یو که چې کور کې به یو دینداره وي انشاءالله څوک نه کش نه کوي خو ولې چې په رښتیا دینداره وي نو محترمو د دې علاج څه ده علاج خپل سیخول دي خپل ځان الله ته نږدې کړي الله تعالی فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون خبردار یو اعلان واوره چې دی الله تعالی دوستانو د باندې خوف ته نه غم شته دا په آخرت کې په کامله درجه کې وي په کامله نمونې کې وي په کامل صورت کې وي خو دنیا کې به دې اثر شته نه به غم وي نه به خوف وي فقر نه ډارېدل دا خوف ته چې فقیر نشم دنه سړي سره بعضو خلکو سره په اربونو روپۍ وي هغه چې فقیر نشه دا خوف ته ده مو څوک مړ نه کړي خو مړېږي خو بیمار دې هسې به مړېږي نو دا دلته خوف ده څوک مې حمله ونه کړي دا خوف ده حمله یې کړې نه ده خوف ده غم څه ده چې یوه خبره در پېښه شوله مال دې ختم شو یا دې مال کې کمزوري راغله توان دې وشو نقصان دې وشو دا څه ده دوی په غم کې الله تعالی مو سره ورور مټ شو زوړ دې مټ شو دوی غم کې ځکه دا ته نه لاس نه ووتو شاید خو چې کله کوم سړی د الله تعالی دوست ته الله تعالی فرمایي چې د سړی نه دته خوف وي نه غم وي په دنیا کې هغه اثر ده دنیا کې چې کوم خلکو دیندار خلک ده د الله ولا خلک ده هغه په تکلیف کې دې کم
ګبروي هغه ډېر نه بېچاره نه وي ډېر. اوس د دې د الله دوست څوک ده؟ موږ خو چې څوک داسې وي چې لږ غندې د په ادابو باندې روان وي چې اداب باندې پوره سي که کله فرض نه کوي که نه موږ هغه ته وایي دا علي الله ولي ده. الله ولي موږ هغه ته یو چې د ما سره په ملګری ده بس که زه څه کوم که نه خو چې ما ملګری ده بس څنګه ده هغه الله ولي ده. چې بل جماعت کې ده هغه د خدای دښمن ده که ابوذر وي دا زده دغسې نه چې ما سره د ما په جماعت کې ده ما په پارټۍ کې ده بس هغه الله ولي ده. او یا چې کوم خلک عوام دي هغه نه پوهېږي هغه یې چېرې د کوم چې مستحباتو باندې عمل کوي څه ده دا لکه د الله ولي ده. یقینا چې مستحباتو باندې عمل کوي هغه د الله ولي ده خو واله چې فرض سره کوي چې فرض ادا کوي واجبات ادا کوي حقوق ادا کوي. الله رب العالمین جل جلاله چې کوم شی فرض کړی ده هغه پرېږدلو کې ګناه ده هغې کې عذاب ده. چې کوم مستحب ده آداب دي که دې پرېږدولو بد یې مه ګڼه حقیر یې مه ګڼه به بل ته په وځې خو دا ده چې که ودې نه کړلو نو الله رب العالمین تو عذابوي په نه. مستحب مطلب دغه چې دا شکر ده که ودې نه کړلو سپک یې مه ګڼه که سپک یې ګڼې بیا بل ته وځې ځکه چې نیکي به سپکه نه ګڼې نیکي به سپکه نه ګڼې خو دا ده چې د هغې نیکۍ تو ته عذاب نه ملویږي که یو سړی د هغه نه خطايي وشوه پښه یې چې ته په شی پټوي پسې نه وته جماعت ته نو الله تعالی په جهنم ته نه پچوي چې ته پټوي پسې ویل نه وتلی جهنم ته په قصد به نه ننوځي په قصد به نه ننوځي تحقیر به نه کوي سپکه به نه کوي. نو موږ خپل ځان سره یو ولي د الله تعالی د ولیتوب یوه نقشه مکرمه کړې ده چې ترشم تي هغه به الله ولي وي. الله تعالی خپله د خپل ولي تعریف کوي چې مو ولي څوک ده. الذین آمنوا دا هغه کسان دي چې ایماندار دي. نفع دا په دې خبرې باندې ایمان ده چې نفع او نقصان ملک الله رب العالمین ده د خیر او شر ملک الله رب العالمین ده ذلت او د عزت ورکول ولا الله تعالی ده چې چانه څه خولي هغه الله تعالی ورکوي او خپل وینه او که چاته ورکوي هغه ته الله تعالی ورکوي که موته ورکړي موته الله تعالی ورکړي دي او که بل ته ورکړي هغه ته الله تعالی ورکړي دي ورکول ولا یو الله رب العالمین ده. او د ما چې په ځکه کوم خیال تیریږي هغې نه الله خبر ده چې زه کومه خبره وباسه د ما د خولې نه هغې نه الله تعالی هغه واوري او چې زه کوم حرکت کوم الله رب العالمین هغه حرکت ګوري. الله رب العالمین جل جلاله د ما په ظاهر او باطن باندې خبر ده او زه به د ما د هر یوې قول او د ما هر یو فعل او د ما هر یوې ارادې یوه نتیجه شته او ماته میلویږي چې کله سړي دا د خولي خبرې مو تاسو ته وکړي د خولي خبرې اسانې دي خو دا حقیقت ځان کې راوستل دا لږ زو ستړی غواړي دته به ته لږ مټ ورکوي دا اسانه خبره نه ده دا حقیقت حاصلوي حقیقت حاصلولو لپاره محنت لګي لږ اور ده اور که سینما یې اسانه ده ما په خولې واخیستله اور تصور وکړه چې داسې یو شغلې به کوي دا اسانه ده دا ذهن کې توره وسته خو چې اور بلوي پیزې به څکېږي بیا ځکه چې بیا پوکي ورکوي بیا مسکراتې بلوي بیا به مختلف کارونه کوي نو هغه اور چې حقیقت حاصلوي هغې به ستړی کېږي. نو دیو دا الفاظ دي چې موږ چې آمنت بالله و ملائکته ما آمنت بالله کلمه مو زده کړه ډېر شکر ده ځکه چې دا خو زده کوي دا تو کلمه زده کړله خو دا تو کې راغلې ده دا تو په ځکه دا پیوسته دا ایمان چې د موږ ایمان یو آیا دا مو کې شته ده چې دغه حقیقت مو ته حاصل شي د حقیقت نه بعد یوه نتیجه راوځي هغه نتیجه که نه راووته پوه شه چې د تا ایمان نشته ناقص ده. تاسو چې تخم وکړئ په پټي کې چې کله تخم نه وشي تاسو بیا خپل ځای کې څه منصوب تاسو بیا خپله کې چې وروڼه کښېنئ یا د خپله کې زمیندار کښېنئ بیا څه چې دا د غنم ویل نه وشو
یا بیا چې چرګ خوړلی دي یا کوترو خوړلی دي یا شراکو خوړلی دي یا تخم نقص و ډاډ و پیدا کېدو نه کنې اوبه مې ورکړي دي نه دا ویلې ونه شو دا ویلې پیدا ونه شو نو درنګه ته چې د تو ایمان نه نتیجه نه راوځي پوه شه چې د ایمان ته ډاډ نه وي نه نماز کې چې ته نماز کې خلا ورکې نه وي چې ته داسې نه وي چې ته داسې شي باندې وشته وي چې زه کې ځان ته مؤمن نه یې چې زه یقین ولا ایمان ولا هنر کې خور یقین نه وي درکې د دې نتیجه تقوا ده ته چې کوم ځای کې ډارېږي هغه ځای کې ته احتیاط کوې که نه کوې چې کوم ځای کې ته ډارېږي چې دلته کې ما ته څه خطرات پیښ شي هغه ځای کې بیا ته احتیاط کوې دا ډار دی ته په زړه کې دا ځکه احتیاط کوې دارنګه ته ویره دارنګه ته عظمت دارنګه ته د الله تعالی لویي تا په زړه کې شته ته چې د کوم سړی ده که ته ډارېږي نه وي نه خو ته د پلار دی تا په زړه کې ډېر عظمت دی ته خو ته چې هغه مخکې هغه د هغه ته یوه خبره وکړي بیا هغې برې کې ته ډېر احتیاط کوې ویلې کوې چې ربه ماله خفه نه شي دغه ته چې د تا دغه ایمان نه چې د سړي په زړه کې دا خبره پیدا شوه چې د الله تعالی جل جلاله هر څه هغه سره دي او د ما محسن هغه ده د ما باندې رحمه رحم هغه کوي هغه ما باندې مهربان ده هغه ټول کارونه ټول شیونه په لاس کې دي چې هغه ما نه خفه شي ما دنیا تباه ده آخرت تباه ده د دې برې کې به ته محتاط وي که نه به وي تا په زړه کې به د الله تعالی عظمت وي تا په زړه کې به د الله رب العالمین لوی وي دغه د عظمت او د لویۍ او د الله تعالی د خوف نه چې کوم احتیاط پیدا کېږي دغه احتیاط نه څه ده تقوا ده دا څه نتیجه ده دغه ایمان نتیجه ده الذین آمنوا وکانوا یتقون د ما دوستان څوک دي هغه کسان دي چې هغه ایماندار دي او هغه تقوا حاصله کړې ده هغه تقوا حاصله ده هغه متقیان دي دا متقی به څنګه لټو څنګه پته به لاګي د متقی پته ډېره په کردار کې لاګي کردار نه چې شا پته لاګي چې دا متقی ده که متقی نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یوه ورځې یوې مېلې ته راووتو هغه به ګرځېدو هغه وایي چې ما ذمهواري ده چې دا مسجد څنګه چلیږي هغه به دا وایي چا ته چې کار یې وسپاره عمره پرې مې زړه نه درېږي ما کار وسپارلو چې فلانکا پرې ودروه فلانکا دا ودروه چې څو پرې مې د هغې پته نه مې لګولې چې کوي که کوي نه کار مې لګوله ده چې کار کوي که کوي نه ذمهوار انسان و نو وایي که تو چې غټ غټ اوښان دي دا اوښان به چا وي تپوس یې وکړي دا اوښان چا دي چا ته یې صاحب دا خو د عبدالله دي عبدالله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی ده عبدالله بن عمر رضی الله عنه ډېر پکې ځای انسان و بچا یې وبللو چې عبدالله دا تا چېرته نه موندلي دا اوښان دا خو ډېر غټ غټ دي داسې ملي خو داسې نور اوښان نشته دي وایي صاحب دا خو ما فلانکي ټایم کې چې کله جهاد و هغې کې ما ته مال غنیمت میلاو شوی و هغه د مال د غنیمت باندې ما دا شیونه بیا اوښان واخیستو بیا مې چراګاه ته واستولو هغه بس تېر شوي دي اوس خرڅوم نو حضرت عمر فاروق رضی الله ډېر هوښیار و چې کله متقي وي بیا سهار نه پوهېږي چې کوم ځای کې زه خطايي کوم ځان مې کوم ځای کې خطايي کوي تقوا تا ته و خپل په خپله تا کې یوه پیمانه تقوا داسې شی ده چې تا کې تقوا موجوده وي بیا به ته په خپلو عیبونو پوهېږي بیا به ته په خپلو غلطیو پوهېږي که بل په غلطیو وپوهېږي په خپلې په غلطیو بیا نه پوهېږي نو ده بچي ته ویل چې بچی واه دا خو بچا ویلي وي چې دا د امیر المؤمنین د زوی اوښان دي اوبه ورکړه دا د امیر المؤمنین نیک سړی ده د هغه امیر بادشاه ده د زموږ امیر ده د ده د زوی اوښان دي اوبه یې ته ورکړه واښه یې ته واچوه حفاظت یې وکړه دا خو د ما په نامېسته شوي دي زه خو امیر المؤمنین یې د ټولو مؤمنانو امیر یم بېله ته امیر خو نه یې نو دغه اوښانو کې ټولو مؤمنانو حصه شته ځکه چې دا د مؤمنانو په نامې باندې امیر المؤمنین په نامې باندې دا څه شوي دي دا مو تشریح وکړو هغه خو لنډ ډېرې دي ځکه چې پوهېدو په خلکو خو ما تاسو تفصیل بیان کړو چې دا د امیر المؤمنین په نام باندې دا څه شوي دي
دغه اوسان غټ شوي دي ستر شوي دي خلکو حفاظت کړی ده نو زه ټولو څه ده د مؤمنانو امیر یم لهذا ته دغه اوسان خرڅ کړه چې کومې پیسې اضافي وي چې څومره دې خوستې دي څه ګټه ایټم کې لګولې او نه وه لګولې بله یوه خبره ده نورې پیسې ټولې ته بیت المال ته واچوه بیت المال کې به تا حق دی بل چا حق ده دا تقوا ده موږ تقوا صرف دې ته مچې کړې د ګوته څومره چېږي په لمانځه کې ډېر متقي سړی ده تقوا مو راوستل ده خپل یو اختلافي مسلې ته چې تا مثلا که مني به متقي که به نه مني نه یې متقي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا یې د نور طرف نه د هغه د دا عمر بن عزیز رحمت الله علیه ده چې کله واده وکړو فاطمه رحمت الله علیه دا د بیبي وه دا چې کله بادشاه شو نو مخکې ډېر په ناز کې ګرځېدو خو چې کله دا امیر المؤمنین شولو دوی ته هغه ته یې ویلو دا ښځې ته یې ویلو ښځه د فاطمه بي چې کومه وه دا یې د بادشاه لور وه پلار یې بادشاه و ورور یې بادشاه ته شوی و او دا سیستان په خپله بادشاه و دا امیر المؤمنین شو وایي د تا چې کومه یوه زرینه کپړه چې غوست ده د هغې کې ټول جواهر لګېدلي وو او دغه ته نورې تو جوړې دي او د کومه چې ودانه جوړه وه دوی واده کړې وه ورکې د هغې قیمت 1,00,000 اشرفیه و 1,00,000 اشرفیه و تقریبا 20-30 ارب روپۍ وي ټولې هیرې ورکې لګېدلې که زه دې په کار وم ما ته داسې معلومېږي چې دا تا چې کوم جوړې دي دا د ابا چت نه راوړې وي دا پیسې چت نه راوړې وي دا یې بیت المال پیسې دي که ته ما خولې نو د ټولې شیانو بچوي بیت المال ته او که به ته شیونه خولې زه مانم بیا به زه نه وم غزه کې یا مطلب دا چې یا ما واخله یا د شیونه واخله هغه وایي چې د تا باندې دا ټول شیونه قربان دي ټول یې راخوستې د جوړې ور راخوستې ویلې کې هغه بیت المال ته واچولې دا ټول مال دی کربونه روپۍ و دا تقوا ده دا تقوا ده دې ته د الله ویره یې چې ما باندې چا کار پاتې نه شي دا موږ د الله تعالی متقیان یو چې پیسې وشي بجټ وشي ټول خپل جماعت باندې خرڅ کوو کوي که نه کوو چې ته چا وټ کړه هغه ته روډ جوړ کړه چا وټ کړه هغه ته جوړ کړه څه ده دا ټول شي ته کوو ټول دا متقیان داسې کوي نور چې کوم دی هغه هغه ټول یې خوري خپله چې کوم یې نه خوري که نه هغه یې په خپل ځان خوري هغه یې په خپل ملګرو خوري پیسې د حکومت دي پیسې د ټولو عوامو دي ته یې بېرې وسې څنګه لګوي تقوا نه لري که نه لري قوم مو لرې ده ملک مو لرې ده کور مو لرې ده او زه چې نه ما ته خیر ویل نه رسېږي چې کله تا کې دا تقوا په رښتیا باندې راغله ایمان تقوا راغله تا کې اوس یو جوهر راغلو تا کې داسې یو جوهر راغلو چې تا حفاظت به اوس الله تعالی کوي یو غټ صندوق ته یوازې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه یو لوی مجمع ته چې یک شهزادګان ناست هغې ته خطاب کولو چې ګوره یو غټ صندوق ده ډېر لوی صندوق ده هغه صندوق کې یو ورس وړیکه صندوق ده بل هغه صندوق کې جواهر دي موتی ده لالونه دي ورکې د دې په مقابله کې یو بل دغه صندوق دغه د وړه صندوق د واجه نه بو د غټ صندوق حفاظت کېږي پاسه به چوکیدار په ولاړ وي ځکه چې دک کې دی د اربونو د کربونو هغه ده مال پروت ده او وړه صندوقه کې نو حکومت به حفاظت کوي چوکیدار به په ولاړ وي او هر قسم هغه ته عزت او دا حاصل وي چې دا ته څوک ګوتې ور نه خو دا زما یو بل صندوق ده یا دغه زیات غټ رنګین صندوق ده هغه صندوق کې نه چې کوم صندوق بل صندوق ده هغه کې د بچیو د متیازو د مونږ ته ورنای ته څه ته ورنای مونږ ته ورنای څه ته وړي هغه چې هغه
بچی ته د کچې مچې وغورځوي بیا هغه چې ګندګي کې وکړي بیا هغه چې وغورځوي دا هغه کې چې وایي یو وړه صندوق کې دغه صندوق حفاظت به څوک وکړي یو داسې زموږ رحمت علي بابا د مېرو اوس تا د ژوندان لري زه کې مور سره اوسېدو اوس بوډا شوه لمسی یې بوتلو چې دا کربغال لري زوی ده موږ ته کله پته نه لګي نو هغې به اوس ښه پاته چې رول رحمت علي بابا ډېر عجیبه سړی و یوازې ما تپوس نه وکړو چې رحمت علي بابا مخکې راغلی و چې بچي دې شته که نه شته چې الحمدلله چې نشته سدا سړی ده بالکل اردو نه ورځي پنجابي ورځي پنجابي ویله بیا مو تپوس نه وکړو چې ته بچي ښځ دې وي که نه دې وي چې الحمدلله وې نو موږ دواړو ته الحمدلله ویلي یې سدا سړی و سدا خلکو سدا خبرې وي هغه وایي چې کله مې زام ښځه مې وه بچي مې وو نو زه به پرې خوشحال و هغه به پرې خوشحال وو ولاندې تکلیفونه پرې وو ځکه چې دا ټماټر راوړه دا لوګان راوړه دا تور مرچ راوړه فلانکار راوړه ډنګار راوړه دا شنې سره په لګېدلي وو الحمدلله هغه شاوه بس وخت تېرېدو چې کله دنیا لوړلو ښځه به پسې یوازې ویر شل خو الحمدلله دا چې زه خپل عبادت ته فارغ یم هېڅ نه ټماټر څوک غواړي نه څوک لوګان غواړي نو هغه ماته خبره کوله چې وارې مو په جوب کې دسمال و د رومال نه وي چې هغه رومال مې په کڅوړې کې چولی و هغه سخورېزي نه سخورېزي مې دومره سخوو کله کله پیزې مې نېسته په کړی پوي بیا مو چې ته وینځې به کڅوړې کې مې چولی و چې تغلظ مې وکتل چې دا څه پیسې دي زه کې چې زه یوازې زه روان و جوبړی مخ چې همدره منډه وه نو مو نه هغه وتښتوله جوبړی مو دې شمال پرې نه پکېږي نو هغه جوبړی ویلې هغې پسې هغه نه کول ځکه چې څوونه ده رنګ ته چې د کتاب په ځای کې د هیرو د مخکې د هیرې راغستې ایمان تقوا اوس کې پیدا شو د تا حفاظت به الله تعالی کوي ته په الله تعالی باندې ګران وي ته الله تعالی په قیمتي صحابه کرامو د ظاهر صندوق دا پرې وو کپړې یې پرې وي کیوندو در کې لګېدلي وو تورو پرې څه چیرلي لګېدلې وي یو شی چې کتلو یو شی د هغې د هغه ظاهري صندوق کې برابر نه و خو نن صندوق کې برابر و الله تعالی د قوم حفاظت کولو الله تعالی جل جلاله ته کامیابي ورکولې او ته الله به لارې خلاصولې او موږ ته چې باندې د نن بار صندوق ډېر رنګین ده خو نن صندوق کې ډېر کچري دي او ډېرې خطاوې کې پرتې دي نو محترمو که موږ ځان ته که موږ که دا تقوا موږ کې ځان کې راوستل لا محنت به کوئ ته الله تعالی فرمي لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة داسې خلکو دپاره په دنیا کې دو دپاره خوشخبري ده او په آخرت کې دو دپاره لویه خوشخبري ده الله تعالی فرمي چې د الله تعالی په کلمو کې په قانون کې تبدیل نشته دا الله تعالی دایمي قانون ده چې څوک مؤمن او متقي وي هغه عمومي هغه دنیا ښایسته شي آخرت به ښایسته شي دنیا کې وي ته د هغې یعنې خوشخبري ده او آخرت کې به خوشخبري وي ته وي آخرت لوی جنت ته وي ته لا تبدیل لکلمات الله الله تعالی دا قانون ده د الله تعالی قانون کې تبدیل نشته ذلك هو الفوز العظیم دا لویه او کامیابي ده چاته نصیب شي الله دې موږ ټول ته نصیب کړي وچه امین نو محترمو هغه دنیا کامیابي کومې دي دنیا کامیابي انشاءالله چې یوازې مستقل بیانو خو نه داسې مختصر باندې واورئ اول دا ده چې تا به زړه خوشحال وي زه به دې مطمئن وي الا بذکر الله تطمئن القلوب زه به دې مطمئن وي پیسې دې په کور کې وار ټکا دې کور کې نشته ته به مطمئن وي زمان دې شته دي مطمئن به وي زمان دې نشته بیا مطمئن وي مو زمان شته بیا نه یې مطمئن نه مې شته بیا نه یې مطمئن واده مې شته بیا خفه یم نه تانګې وینه چې نه مې شته بیا تانګې جدول مې شته بیا خفه یم جدول مې نشته بیا خفه یم بیا به د تا د روح غذا ټیک شي د تا
هغه زړه مو دې برابر شي لکه څنګه د سړي د زبان ذایقه ټیک شي بیا الوا خوند ورکوي غوښه خوند ورکوي مرچ خوند ورکوي هر شي نه خوند خولي خو د خوندونو هغه صورتونه هغه نوعیت دا یې بدل وي چا خوږ وي چا تریخ وي چا چاک وي چا تروش وي هر شي نه خوند خولي ځکه چې زبان ذایقه یې ټیک ده او چې کله بیا ملري وولو یا ټایفاید وولو دا د زبان ذایقه خرابه شوله بیا شودې ویت خوند نه ورکوي بیا اوبه خوند نه ورکوي غوښه خوند نه ورکوي دا ویلې چې د ذایقه یې خرابه ده نن د ما د ګناهونو د وجې نه د ما د زړه چې کوم ده دا ذایقه خرابه شوې ده ځکه ما ته په هر شي کې خوند نشته درته خوند نشته درته د خوند لاړو مو زړه ورنه چې کوم خلک الله سره تعلق جوړ شي هغه کله په تکلیف کې داسې خوند محسوس کوي چې هغه په جوړي کې نه محسوس کوي حضرت ایوب علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې ته مې ډېر تکلیف راغلی بیمار وې بدن دې خوند هغه شوی و ډېر تکلیفمان شوی و ته څه حالات و اوس خو ته بیا الله تعالی تا ته اولاد درکړه ده مال درکړه ده اوس بیا شي تا ته بیا واپس شوي دي اوس څه حالات نه مخکې څنګه حالات و هغه وایي چې دا الله تعالی لویه مهرباني چې الله رب العالمین ماته صحت راکړو دا وکړو دا وکړو خو په هغه ټایم کې ما ته به یو اواز راتلو چې ایوب څه حال ده هغه خوند هغه مزه ما ته اوس نه میلوي شي نو دا مزې نه زړه کې نه نشته دي که یو سړی ده چا خپل یو محبوب ډېر سخت په غېږه کې ټینګ ونیولو دا پښتۍ یې خرڅولې وی بویایي زړه کې څه یې چې معشوق نیولی وي دا زړه کې څنګلو کې زړه کې به خوند ورکوي خو وی خو به ظاهر نه یایي وی به څه نه یایي ظاهر نه یایي چې کله د سړي ننه ذایقه ټیک شوله هغه هر وخت خوشحال ده لو نحینه حیاتا طیبه خوشحال زندګي په تېرېږي مال شته که نشته بچي شته که نشته هر وخت خوشحال ده دا یې وګټله زه صرف د ټایم بیا وخت کېږي یوه واقعه ته بیانوم که وخت پاتې شو بیا ته نورې خبرې ما کوم که پاتې نه شو انشاءالله بیا ترتیب برابر کړو دویم دا ده چې الله رب العالمین جل جلاله تاسو ته د داسې چې کوم ځای کې تانګه تا باندې راغله الله رب العالمین تا ته تانګه لرې کوي او بل داسې ځای نه به ذکر ډېر کوي چې ته به هغه تا ګمان بنوي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب څوک چې د الله رب العالمین تقوا اختیار کړي د الله نه ووېرېدو او د الله تعالی نه فرمانۍ نه ځان وساتلو ووېرېدو تقوا کې دوه شیونه جمع دي بچ کول او وېرېدل چې الله د عظمت د الله لویي په زړه کې وه او هغې د وجې نه ده د ګناهونو نه د غلطیو نه د الله نه فرمانۍ نه ځان وساتلو تقوا یې اختیار کړه پرهېزګاره شو پرهېز څه ته یې بچ کېدلو ته وایي چې پرهېز کوي دفنکا شی به نه خوري دفنکا شی به نه خوري پرهېزګار چې کوم صاحب پرهېزګار شو د الله پرهېزګري اختیار کړه الله تقوا اختیار کړه الله تعالی فرمي چې ده ته به زه دوه شیونه نقد درکوم یو چې ده باندې تانګه راغله زه به یې خلاصوم تانګې کې د موږ چې تعلقات جوړوو چې فلان قسم تعلقات دي فلان قسم تعلقات دي بیا یې ما په کار باندې راشي هغه بټو په نسي کېدلو څوک یې په کار رانغلو د الله رب العالمین جل جلاله پر شهیده چې څه الله لیکلي هغه سي ته راسي بس شو څومره تعلقات به وو څومره به خپل وو څومره به ملګري وو خو هغې هغه کار ویر نه کړل ځکه چې الله تعالی ته لیکلي دغسې وه نو دا موږ د هغې دپاره تانګې دپاره د دوستۍ برابروو او د مال دپاره کوشش کوو چې پیسې وګټو زه بیا لاندې ما ته په کار راشي هغې دپاره غلې کوم هغې دپاره ډکې کوم هغې دپاره د خلکو مال وایم هغې دپاره ټګي کوم هغې دپاره ټوري کوم ډېر کارونه کوم خو چې دا پیسې زه وګټم الله تعالی دا دوې مسلې تا په یو ځای باندې حل کړي چې تا ته به الله رب العالمین یوه لیار دي کړي په تانګې کې او داسې ځای نه به رزق درکوي چې تا به هغه نه ګمان نه وي دې بری کې تاسو ذکر یوه واقعه وړاندې واقعه دغه بیانوي تاسو موسی علیه السلام
فرعون د بني اسرائیلو ورکې بلولو ختم کولو به یې ښځې به یې پرېږدلې کاهنانو ورته ویلي وو چې دا سهار شي تخته به ورټوکي داسې به داسې به شي دا بني اسرائیل حضرت یوسف علیه السلام دلته راوستلي وو او په ټیم کې دبدبا وه نو په ښه ټول په اوچت ځای یې ډېره کړي وو لکه څنګه د کومې علاقې په چې اوچت ځینې مندي دغسې برنه کې برنو ته میلویږي خو هغه اوبه نه درېږي کې ډېر په سهولت کې هغه وي نو پاس په لوړې باندې ډېره کړي وو چې کله دا موسی علیه السلام پیدا شو نو مور ته الله رب العالمین ځکه واچوله چې دا ورکه ته په دریابه کې واچوه صندوق کې واچوه صندوق په دریاب کې واچوه دا اوس حکم شو الهام ورته شوی و ته الله تعالی بل سړي ته ترتیب شیله شو خو ګرانه خبره یې ته وشیله الله تعالی خپله فرمي واصبح فؤاد ام فؤاد موسی فارغه د مور د موسی علیه السلام مور سخته بېقراره وه بل ذکرتي وین ان کادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها که مو زړه نه مضبوط کړه کسي مضبوطول شا پروس کړي زه مضبوطول د چا لوس کړي که مو د زړه نه مضبوط کړه دی وليلو چا مضبوط شو هغه الله رب العالمین فرمایي چې مو دې زمين مضبوط کړلو سکون می ته نصیب کوی اطمینان نصیب کوی ته هغه ته یې مور خبره وکړي چې کله واچولو هغه ته متقیه ښځه وه ډېره نیکه کاره ښځه وه ډېره ښه ښځه وه صندوق کې یې باند کړو صندوق کې واچولو کوی ته هغه ته دریابه ته واچولو دریاب خو بار نه روان ده داسې دریاب خو کوز پلستی که نه بار پله خو نسي نو لور ته یې ویلو قالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بچی داسې کوه د موسی علیه السلام خور ته یې ویلو چې دې پسې چېرته نه راوڅه خو ځان داسې ځایروه چې ځکه د صندوق کې چا ته نه پېژنه ځان یې نه بېخبره کړه لکه څنګه یو سړی چې کوم ده په څنګ سترګو یې تکسي ورپسې روانه د څنګ په سترګو یې تکسه خو ځان اجنبي ظاهر کړه چې داسې د منطق پوه نه شي چې دا صندوق کې دی ده داسې نه وي صندوق چې څه مال ده څه سامان ده بیا به یې روخلي دغسې خو ته ځان نه داسې بېغوره کوې نه ورته کس چې چېرته ننوځي چې خبرېږو بیا هغه ورتلو صندوق چې کوم ده ساتلو هغه ستا ګرم د فرعون کور ته ولګېدو خور یې پریشانه شوه دا یې خدا بچا ده قربجي صفا یې چې دته کې دا ورکه نه و دا بالکل تلپک مشوم د شودې راودلې ځکه ویلو چې فحرمنا عليه المراضع مو په ده باندې د نور خلکو شودې حرام کړي نه بیچلې اوس بچا ده شودې نشته مور یې نشته ژوړي خوب ژوړي نو ژوړی شروع کړه خور خو چې زه به ځان بېغوره کوم خو بېغوره کېدله کله شوله ځکه چې خو ورور یې و چې کله ولدو چې د خلکو چات کړلو خپل کور ته محل ته یې بوتللو نو دغه نه پریشانه شوه دا سیخه په ورنه وته چې په ورنه وته نو هغوی چې ورور یې چې وکړه چخېدلو هغې شودې نه څښلې چا یوې ته به ورکولی چې ته شودې ورکړه چا شودې هغه نه څښلې حرمنا عليه المراضع د یوې مرجعي اوبه یې نه څښلې شودې نه څښلې یوې چا چې شودې ورکولې هغې شودې نه څښلې او دا ویرغله چې تاسو ته زه یوه ښځه ونه ښایي هغه دومره مهربانه ده او هغې شودې راڅښي ښه دا ټول دلیل د څه شي دي چې دا وړکی دې خپل ده اوبه پاسه نه روانې دي بنسیل کوم ځای کې دی راو پاس دی راو دویم دلیل صندوق کې چوله ده خو د خطر نه به چوله وي دا څوک چوي بنسیل یې چوي دوه دلیل شو دریم دلیل خور یې په سر نه وته هغه دومره په تاکید سره یایي په یقین سره یایي چې تاسو داسې یوه ښځه ونه شئ یکفلو څه ده چې د هغې تکفل وکړي
تکفلونه چې هغه تکفل وکړي هغه څه پیسې وکړي او هغه به څه کوي هغه ډېر خیرخوادي دي نو ته ټوک شوله خو مور یې شوله او دوی خور شول دا ټولې خبرې موجودې دي مور یې ته راغله او مور ته کله چې مسلسل خپله مور وکتله خپل مور شیدې شو روانې کړې دا ټول خبرې دې خبرې دي چې دا بني اسرائیلي ده او شاید دغه څه هغه نه وي چې چېرته مو څه ده تخته الټا وکړي خو الله رب العالمین چې تو ساتي بیا تو ته ترتیب برابروي هغه لښکر نه راولي چې امریکا او د ټوله دنیا سوپر طاقتونه خدای الله تعالی والو که نه بیا یې ته سوپر طاقت نه وکتو بیا یې طالبانو ته وړي طاقت وکتو د 10,000 تنو باندې دا ټول ووایي الله تعالی خپل د قدرت نظریه خلق شي کله چې ټول حکومتونه جمع شوي وه دا دوی درړولي وه منډه یې کړې وه نو خلک وایي چې هغه ډېر وو دا لږ وو و خپل د 10,000 خلک دي د څه دي د 10,000 دي اور زنای چې موږ درې سمې کې مړ کړو شهیدان کوي کې کوي دوه مړ کو نو بیا هغه څه شول دا ته ختم شي دی وخت کې تاسو چا ورلکه چا باندې دې کې تاسو ته نو الله تعالی همیشه دا خپل قدرت ظاهري خلقو ته نو الله رب العالمین جل جلاله د قدرت اظهار خو دې کې نه وکړو چې راپېژ نو هغه د یو خبرې مې دلې وویله نظم یې ویلی نو دوی ته وی چې داسې وکړه الله فرمایي چې دمن دې موته والقیت علیک محبة مني په تا مې خپل محبت واچولو هغه شغل نه خبر و چې دا بني اسرائیلي ده خو دومره محبت ته مې واچولی و چې چا ته ته ګوتې نه شي درېدلی ولیکې هغه د شا یې پر واستول څه محبت یې پر واستول اوس د هغې واقعي وګورئ الله رب العالمین جل جلاله ته خپل ځواب واپس کړو تنګي یې وړله چې کوم کې پسه شوی وه پسه یې ختم شو مخرج ته پیدا شو او روزي ته د فرعون د کور نه روانه شوه وظیفه یې په خپل ځای باندې خوستله زوی یې خپل ده تنخوا په خپله خپل وظیفه په خپله خپل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب څوک چې د الله نه ووېرېدو الله رب العالمین جل جلاله هغه ته اسانۍ پیدا کوي ابراهیم علیه السلام ته په اور کې اساني پیدا وکړه موسی علیه السلام ته بیا په سمندر کې اساني پیدا وکړه لوط علیه السلام ته په کاڼو کې نه اساني پیدا وکړه دا اساني به الله تعالی پیدا کوي مخرج به پیدا کوي دا په ووځي د لار به پیدا کوي او داسې ځان به رزق ورکوي د ګمان نه وي چې ته مور دا توقع وه چې ما ته اوس رزق ملویږي انشاءالله د تقوا د بیا خبره کوو نن موصف د تغییر بنیاد کېږدولو دا نو کله که موږ په ژوند کې اشتیا او ایمان تقوا راغله لا تاسو به الله تعالی حفاظت وکړي تاسو به الله تعالی برکتونه نصیب کړي تاسو ته به الله رب العالمین دنیا ښایسته کړي الله آخرت به ښایسته کړي خو موږ کمزور یو موږ یې چې دنه به څه وشي دنه به څه وشي هېڅ چا نه کېږي چا نه کېږي الله نه کېږي یو الله رب العالمین ته متوجه شه هغه رضا کې د هغه حکمات کلک وسیږي د خپل خولې د خپل سترګې د خپل غږونه د خپل لاسونه د ټول د الله رب العالمین په احکاماتو باندې روان کې چې کوم مال په دې ګټې هغه د الله رب العالمین په مرضۍ باندې خرڅ کوي چې ګټې هغه خرڅ کړي الله تعالی حکم ته ګوره چې بیا لګوي بیا الله حکم ته کسه ان شاء الله ته په دنیا کې ښایسته وي آخرت کې به ښایسته وي کور به دې ښایسته وي کله به دې ښایسته وي قوم به دې ښایسته وي که ملک سره بلا وي ملک به دې ښایسته وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين